تحصیل رستم یونین کونسل ګجرات حجره شبابخسن کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا د ورکرز کنونشن تابع شوې وه چې پکې د ANP ضلعي تحصیل مشرانو او ورکرانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. په دې موقع میئر مردان حمایت الله مایار، ضلعي صدر عمران ماندوري، تحصیل رستم صدر جهانگیر خان، سید محمد سهیل باچا، تحصیل رستم جنرال سیکرټري احمد علي خان، نشتر علي خان او اقبال حسین ویناګانې وکړې. دوی وویل چې پارټۍ چاته هم ټکټ ورکړو، موږ ته د پارټۍ هره فیصله منظوره ده. هیڅ قسم اختلاف په خپلو کې نه ساتو. د پارټۍ د کامیابولو لپاره به خپلې خلې ځلې جاري ساتو. میئر مردان حمایت الله مایار زیاته کړه چې ملک کې موجوده منګایي او د صوبې د بربادۍ ذمه دار د تحریک انصاف تیر حکومت دی. بلیونټري سونامي BRT ملم جبه کې ریکارډ کرپشن شوی دی. دې زیاته کړه چې تحریک انصاف 10 کاله په صوبه کې حکومت وکړو، خو په عوامي نېشنل پارټۍ د 1 روپۍ کرپشن ثابت نه کړو. میئر مردان حمایت الله مایار وویل چې عوامي نېشنل پارټۍ همیشه د آئین او د قانون د چوکاټ دننه پوره سیاسي تحریکونه چلولي دي، خو افواج پاکستان او سرکاري املاکو ته یې هیڅ قسم نقصان نه دی ورکړی. پاکستان په بل واړو تاسو وګورئ د پاکستان په ټولو چوڼو باندې هغې حملې وکړلې، د پاکستان په تاڼو باندې حملې وکړې. هغې چې کوم قومي املاکو د هرې محکمې سره تعلق ساتو، هغه د امبولنس پورې هغې وسېزل او دغه شانتې چوڼې یې ماتې کړې، د هغې نه د هغې اسلحې یوړې، لوټ مار یې وکړه، مظاهرونه یې مات کړه، د شهیدانو مجسمې یې ماتې کړلې. دغه یو بالکل ناروا کارو شو. تاسو وګورئ ډېرو پولیټیکل پارټیو د اسټابلیشمنټ خلاف جدوجہد کړی، عوامي نېشنل پارټي خپل ټول تاریخ د اسټابلیشمنټ خلاف جدوجہد کړی، که د انګریز اسټابلیشمنټ او که بیا پاکستاني اسټابلیشمنټ و، خو چېرې هم په یو چوڼۍ باندې په یو تاڼه باندې نه ورغلي دي، نه هغه مات کړي دي، نه قومي تنصیباتو ته نقصان رسولی دی. دغه شان پیپلز پارټۍ په خپل وخت کې جدوجہد کړی د اسټابلیشمنټ خلاف. تاسو وګورئ مسلم لیگ په خپل وخت کې کړی دی د اسټابلیشمنټ خلاف جدوجہد، خو یو هم چونکې دغه چوڼۍ چې دا د یو ملک د دفاع علامتونه او دغه شان تاڼۍ چې د امن او امان علامتونه، نو په هغې باندې چېرې هم چا حمله نه ده کړې. دوی هغه حمله وکړه چې نن د انډیا ټول چینل وایي او د هغې مبصرین وایي او د هغې سیاسي لیډرشپ وایي، د هغې فوجي لیډرشپ وایي چې پاکستان سره موږ داسې نه شو کولی چې کوم ورسره عمران خان وکړو. موږ نه په 15 اویا کال یې کړي او نن بیا کولی شو، او نن هلته خلک عمران خان ته سلوټونه پیش کوي د پاکستان سره په دښمنۍ باندې چې کوم عمران خان یو کار وکړو. نو تاسو وګورئ دا یو ډېر زیاتې شو، یو ډېر غیر سیاسي عمل شو. حمایت الله مایار وویل چې صوبایي خودمختیاري، ترقي او امن او امان قایم ساتلو لپاره موږ د عدم تشدد لار خپله کړې. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.